بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زم شهزاد عالم او موجود یم په دې ټیم کې د شنګلې په ښایسته سیمه برج بانډه کې چې دا علاقه چې کوم دی دا د سیلانیانو دپاره یو ډیره ښایسته علاقه ده. که تاسو وګورئ د مۍ میاشت ختمه شوه او د جون میاشت د شروع کېدو د خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته په غرونو باندې واورې پرتې دي. د دې علاقې د دې سیمې که تاسو وګورئ ځنګل دی، غرونه دي، ښایسته نظارې دي او دا علاقه چې کوم ده د دې آبادي تقریبا ویلی کېږي چې د دې تقریبا د 2000 پورې آبادي ده. بابا د کوم ځای او لوګي د لوګي دا لوګي چې دی دلته سیلانیان کم خلک چې دي د سیل لپاره راځي. نن شوکت یوسفزۍ راغلی او هغه ستاسو د دې روډ افتتاح وکړه، نو څه ګورئ چې څه به وایي؟ ان شاء الله پاک موږ شکر ادا کوو. او سیلانیان څونه راځي دلته؟ خو ډېر راځي، نن نه دي راغلي که څه ماشاءالله جي نو ډېر راځي، دې خوړه پور راځي. او دا علاقه د دې علاقې د ښایست د دې ماته لږ ووایي څه وایي؟ ښایست ډېر دی خو غربت پکې هم ډېر دی. غربت پکې ډېر زیات غربت او د دې ځای د خلکو ګزران څنګه کېږي؟ بس دغه ګزران دی چې مزدوري ده بس حوزي مطلب په خواري خس کېږي او بس راځي دلته خوري. خو ان شاء الله د الله مدد دی ورسره ډېر زیات د الله په مدد باندې دلته اوسېږي او ډېر ښکلې علاقه ده، ډېر ښکلی ځای دی. دا په اوړي په موسم کې ډېر ښایسته ځای دی، خالص جنت الفردوس دی که نه، ډېر ښکلی ځای دی. خو لکه غربت پکې ډېر دی که نه، د غربت په نسبت باندې مطلب دا دی خو نه خلک پکې الله پاک هغه پالونکی دی که نه، الله یې پالي او په ښکلي انداز سره یې پالي. شکر دی بچوړیا. څه ته د دې ځای د کمې علاقې او نن چې د دې روډ افتتاح شوه څه به وی؟ بس خوشحالي درنه چې د روډ افتتاح بالکل دا چې کومه علاقه ده دا د سیلانیانو ګڼ ګڼلی شي او دلته وایي چې ډېر زیات په ګڼ شمېر تعداد سره سیلانیان راځي. د دې ځای د روډ ډېره غټه مسله وه چې کم خلک دي دلته چې کم اوسېدونکي دي هغو ته ډېرې سختې ستونزې وې. او کله چې د پی ټي آی حکومت راغلی او د هغوی وزیر اعظم عمران خان یا محمود خان چې کم دی هغوی چې کم اعلان کړی و چې موږ به سیاحتي نوي ځایونه دریاب کوو، نو دا علاقه چې کم ده دا هم د حکومت په دغه ترجیحاتو کې اچولې ده. او د دې دپاره چې نن کم د روډ افتتاح شوه تقریبا د 88 کروڑ روپو د دې د روډ افتتاح شوه چې په دې باندې میټیریل او دا راغلی د دې ټینډر هم شوی دی او نن یې سنگ بنیاد کېښودی شو. نو د دې نه پس چې کوم دی چې دا روډ جوړ شي دلته به ډېر زیات په ګڼ شمېر تعداد سره نور هم سیلانیان راځي. او د دې خلکو څنګه چې زموږ سره بابا خبرې وکړې هغه وویل چې دلته ډېر زیات غربت دی، نو دغه غربت چې کوم دی د دې په ختمېدو کې به ډېر معاون ثابت شي. یو طرف ته به د ټوریزم د بحالۍ چې کومې خبرې روانې دي چې کوم ټوریزم بحالېدو دپاره صوبایي حکومت اقدامات اوچتوي هغه خبرې روانې دي، او بل طرف ته د دې خلکو چې کم بېروزګاري ده، کم غربت دی چې سیلانیان راشي دلته به د چي هوټلې ولګي، دلته به کوکې جوړې شي، دلته به کیمپونه ولګي. نو د دې خلک چې کم دی هغوی ته به د روزګار مواقع هم میلاو شي. کتونکو که ګورئ نن چې د شوکت یوسفزۍ د شنګلې کومه دوره ده، په دې دوره کې په مختلف علاقو کې د سړکونو 3 کم سړکونه چې د هغې افتتاح شوه چې د هغې لاګت چې کم دی هغه 2 اربه او 80 کروڑ روپۍ دی. او دا 3 علاقې برج بانډه، کافر بانډه او دا نور کم بشام قلعه روډ چې کوم و د هغې افتتاح شوه. کتونکو ګورئ چې څنګه مختلف علاقو ته کم لینکس روډونه دي، نو د هغې د دې خلکو د علاقو طرف ته چې کوم دی روډز هم نشته. دا کم پل چې کوم دی چې تاسو ګورئ د دې علاقې خلک په دې پل باندې راځي او خلک چې کوم دی هغوی مشکلات هم دي د خلکو. خو چې کله د دې علاقې روډ جوړ شي پل به ورسره هم پلونو به هم په دې کې څه نه څه منصوبه شامل وي او د دې خلکو ستونزې چې کوم دی په دې کې به کمې راځي. دا راته ووایي چې تاسو د دې علاقې تاسو ته دلته څه مشکلات دي؟ موږ ته د دې روډ مشکلات دي، دا مشکلات الله پاک حل کړي، دا موږ ته غټه خبره ده. او تاسو نن شوکت یوسفزۍ د دې افتتاح وکړه، څه وایي چې ښه کار وشو؟ تاسو ته به څونه پیدا وشي؟ ښکلی کار وشو او زبردست کار وشو. موږ ته خو د روډ ډېر سخت ضرورت و. حاجي خانو کتونکو بالکل چې کم سیف الرحمن ماما یا نور چې کم خبرې وکړې نو هغو په دې روډ په جوړېدو باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی چې د دې نن سنگ بنیاد کېښودی شو، ځکه دا ښکلي اوبه، ښکلي نظارې، غرونه، په هغې باندې د پاسې واورې او د ملک کې چې کم مختلف
ښارونه دي چې نن په هغې کې د سخته ګرمي ده او د دې ګرمۍ چې کوم دی تقریبا د 40 نه د 42 درجه حرارت دی په مختلف ملکونو کې. خو نن چې کوم دی دلته کې یخ دی، موسم ښه دی. نو ټول ملک چې کوم سیلګري دي چې د کرونا دا جنګ کله وګټلی شي، نو دغه سیلګرو ته خواست کوم، هغوی ته اپیل کوم چې راشئ دې ښایسته نظارو ته، دې ښایسته علاقې ته، چې د دې ښایسته علاقې تاسو دا ښایسته سیندرانې چې کوم دي چې دا وګورئ. ما اوس چې کوم زمونږ پروګرام وشو هغه خپل پایې ته رسي. خپل کوربه شهزاد عالم له اجازت راکوي. د الله په امان.